تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې په ورځ باندې چې کله د احد میدان ته ووتلو او شپې بیا په لاره باندې له مدینې نه بهر وکړله، د سهار مونځ احد ته نږدې چې کوم جنګي میدان و هغې سره وکړلو او د سهار مانځه نه پسې بیا یو خو هغه کشران صحابه کرام رخصت کړل چې د چا عمرونه کم و په جهاد کې شریک و. نبی علیه السلام هغوی ته ویل تاسو به زموږ سره د مجاهدینو په صف کې نه ودرېږئ، کم عمرونه دي، کم عمرونه والا نبی علیه السلام واپس کړل او بیا خپل جماعت د صحابو درې ډلې کړلو، درې حصې پوش کړلو او هر یو حصې ته چې کوم د مهاجر وه مصعب ابن عمیر هغې کې غله جنډه ورکړله. دغه شان د اوس ځان له ګروپ یې جوړ کړو، د خزرج ځان له ګروپ یې جوړ کړلو او نبی علیه الصلاة والسلام دومره نږدې بیا ورغی چې دشمن ورته ښکاره شولو. د ابو سفیان په قیادت کې کم 3000 خلک راغلي وو، یو بل ته ښکارېدل. په دې خلکو کې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د منافقانو مشر و، تر دې وخته پورې ډېر ظاهر نه و راغلی، مسلمان شوی و او د مسلمانۍ بنیادي وجه دا و چې د زړه خپل څه ملګري وو، مخلص ملګري وو، دوستان یې وو، د اسلام د راتګ نه مخکې هغه مسلمانان شوي وو. ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې د مدینې خلک اوس او خزرج په مشرۍ باندې متفق شوي وو چې د مدینې مشر به او سردار به دی وي. په دې دوران کې نبی علیه الصلاة والسلام خبره مدینې ته راورسېدله او صحابه کرام مدینې د مکې معظمې په تګ باندې رالل، بیعتونه وشروع بیا نبی علیه السلام راغی، د دغه مشري ختمه شوله، د سرداري میلاو نه شوله، د مدینې سردار بیا نبی صلی الله علیه وسلم شولو او نبی علیه السلام مشر شولو. باقاعده اسلامی خلافت جوړ شو، اسلامی حکومت جوړ شو. هلته د ده په زړه کې دا ډېر زیات و بغض و حسد و کینه وه چې د دې نبي د راتللو د وجې نه زما ټوله مشري خرابه شوله. د کرسۍ لالچ یې و، د مشرۍ لالچ یې و، حرص یې و. نو بهرحاله څه مجبوریان د وجې نه به ایمان راوړو، خو ظاهرا ایمان یې و او په زړه کې ایمان نه و. نو دی په احد کې خو نه و شامل شه، په بدر کې خو نه و شامل شوی او په احد کې بیا شامل شولو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره دی وتی و جهاد له. خو چې کله سحر شولو د په دې خپوچ کې او په دې مجاهدینو کې چکر ولګولو او خپل ملګري ورته خاص معلوم پر خپل ملګري ورته خاص چې دا د منافقان دي یا کمزوري مسلمانان دي هغه ورته معلوم و. هغوی پسې وګرځېدلو چې زمونږ ولې جنګ وکړو دې خلکو سره چې د مکې نه راغلي دي، مونږ خو دوی سره جنګ ځکه نه کوو، نه یې زمونږ پټی نیولی دی، نه یې زمونږ څه پوله نیولې ده، نه یې زمونږ شاته بېعزتي کړې ده. زمونږ دوی سره څه کار دی چې موږ خامخا راځو او دوی سره جنګ کوو؟ زمونږ دوی سره دشمني نشته دی، که دشمني به یې د مهاجرې به ورسره وي، زمونږ سره دشمني ده. دا خبره د مسلمانانو کمزورو د خپلو ملګرو منافقانو په ذهنونو کې دا خبره په ډېر تیزۍ باندې خوره کړله او ځان له باقاعده د نبي صلی الله علیه وسلم په دې مجاهدینو کې یو ګروپ تیار کړو چې د هغې تعداد تقریبا 300 کسانو ته ورسېدل. نو اولنۍ خبره خدا کوله چې زموږ دوی سره د جنګ څه حق نشته دی، زموږ دوی سره څه دشمني نشته دی، موږ سره څه پټی نه دی نیولی، پوله نه دی نیولې، موږ له څه نقصان نه دی راکړی، موږ ولې دوی ته خامخا
سره جنگ وکړو. نو دا خبره چې کله وکړه د خلکو ذهنونو ته دا خلک ګروپ برابر شولو او دویمه وجه بیا دا ویله چې ګوره زه هم مشر یم او قوم را پسې ولاړ دی، خلک را پسې ولاړ دي. ما په مکه مدینه منوره کې رایه پیش کړله چې بهر نه وځو. د نبی علیه السلام رایه هم دا وه، د نورو صحابو هم رایه دا وه، او عبدالله ابن ابي ابن سلول دا رایه ورکړې وه چې د مدینې نه بهر نه وځو، که دننه راله جنګ ورسره وکړو که نه خپل کار به کوي. بل طرف ته اکثریت دا و د صحابو نه او جوانانو چې نه وځو بهر ته. فیصله وشوله، اجتماعي فیصله وه. عبدالله ابن ابي ویل زما رایه نه ده منودلې شوې، ما ویلو دننه پاتې کیو. او دوی راووتل، دوی ته موږ ته د مشر په نظر باندې نه ګورو، زموږ خبره نه مني، موږ ورسره ولې جنګ کوو. دا خبرې خورې کړلې، خپل ځان نه 300 کسانو تقریبا ګروپ جوړ کړلو او د احد د میدان نه 300 کسانې په ځان پسې ورپسې کړل او را روان شو. جابر فرمایي زما پلار عبدالله دې پسې راغی چې هلکه ځئ ما که زمونږ سره جنګ نه کوئ که نه هسې به دې خوا شوه په دې علاقو کې کښېنئ، دشمن ته ور مه وره مخامخ کېږئ، توره مه چلوئ، خیر دی. لکه ستاسو ورسره دشمني نشته دی، ځکه ده خو د اسلام حوالې سره خبر نه و چې د خدای لپاره ورسره جنګ کوم، دا سوچ یې و نه. ځکه ده په زړه کې خو ایمان و نه چې د الله لپاره جنګ کومه، زما سره خو دشمني نه ده، زما نه پټې پوله نه ده نیولې، خو د خدای دشمنان دي، د هغه د رسول دشمنان دي، د دین دشمنان دي، دین په بنیاد ورسره جنګ کومه، دا سوچ یې نه و. نو عبدالله ورته ویلو ویل داسې وکئ ځئ ما او هسې په دې زموږ په دې خوا شا کې د پیغمبر په دې خوا شا کې کښېنئ، د مسلمانانو تعداد ډېر شي، هسې کښېنئ، خیر جنګ مه کوئ. نو عبدالله ابن سلول ابن ابی ابن سلول چې دی نه پاتې کېدلو او عبدالله ورته ډېر محنت دغه هم وکړلو. او د عبدالله هغه صحابي دی چې د جابر ته ویلو چې د ده 9 لوڼه وې په خپله باندې، یو زوی و جابر. او دی چې کله چې دغه ته راغی احد ته، نو الله پاک مسلمانانو ډېر لوی بصیرت او پوهه ورکړې وه. جابر ته وویلو ویل زه به په احد کې اولنی شهید یم، نو زما نصیحت دی درته، یو خو دا ده چې ستا 9 خویندې دي، د خویندو سره به ښه سلوک کې، خراب سلوک به نه کې، د خویندو پرورش به کې، د خویندو سره به دا کې. پلار یې په نونو باندې خفه کېدلو، د خپلو نونو د 9 نونو دغه یې ورته پیش کړلو. جابر ته ویل چې دا به کې، دا به کې. دویم یې ورته ویل په ما باندې قرض دی، د یهودو نه څه قرض اخیستی و، د پلانکي یهودو ما باندې قرض دی، زما قرض به ادا کړي. او دا وصیت د مخکې کړی و. عبدالله ابن ابي ابن سلول باندې ډېر وس د بیا وکړو عبدالله، پاتې نه شولو. عبدالله ابن ابي ابن سلول د 300 کسانو سره مدینې ته واپس راغی. د مسلمانانو تعداد 200 کسان مسلمانان پاتې شو، 700 مسلمانان پاتې شو. او بل طرف ته 3000 لښکر دی د کافرو. مسلمانانو کې هغه وخت کې یو بله خبره هم راغله چې بنو سلمه او بنو حارث دا هم د انصارو د قبیلو خلک په پوج کې په مجاهدینو کې شاملو. دا خلک هم د متاثره کړي. عبدالله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشرو دغه متاثره کړي چې لکه څه کوئ، زموږ د مکې د خلکو سره څه دي، نو سره جنګ وکړو. نو بنو سلمه او بنو حارث چې دی د هغوی په ذهنونو کې هم د شیطاني خبره وراچولې وه، او هغوی هم داسې پروګرام جوړ کړو چې موږ واپس کیږو. بیا عبدالله رضی الله عنه په هغوی باندې محنت وکړلو او ورته ویل ګوره دا منافق ته دا هم خرابوي، موږ د الله د دین دپاره او د الله پاک د رضا لپاره د مکې د خلکو سره زموږ دشمني ده او موږ ورسره جنګ کوو. دا عبدالله ابن ابي خبره غلطه ده او دی خپل ځان هم خرابوي، نور خلک هم ځان سره خرابوي او د دې نتیجه انجام به خراب وي. نو بنو حارث او بنو سلمه بیا د عبدالله په کوششونو باندې هغه پاتې شو، د هغو د ذهنونو نه هغه شکوک او شبهات ختم کړل
دا ګوره په هره زمانه کې منافقان وي داسې د خلکو ذهنونو ته شکوک او شبهات ور اچوي د دین متعلق د پیغمبر متعلق د الله متعلق ذکر د خپل خو ایمان نه بی ایمان او د بی ایمان خبره په ټول مرد د خپل نه به اوري با نو په هغه معاشره کې جهاد خلاف وو یعنی قومونه ځان سره غدري سره کسان بوتل نور خلکو کوم دا زهر خورا کړی نبی صلی الله علیه وسلم دا الله په ذات باندې یقین او باور چې الله په موږ دل فتح راکړي دا سي تزلزل پر عام صحابو نو راغله ځانم خراب کو اسفل السافلین د جهنم به اقتدار نور رسو ځان سره خلقم بو خلق ځان سره تبا کړو بخپلم تبا شولو زموږ په معاشره کې په دې زمانه کې دغه شان منافقان وي بی ایمان کله بر جهاد خلاف کوي چې جهاد متعلق مختلف پروپاګاندا کوي او چیرې دا جهاد نه دا جهاد نه دا جهاد نه او د جهادي ته چا جهاد ویل دا خبرې وکړي او کله به اسلامي نظام او د اسلامي حکومت او د اسلامي خلاف خبرې وکړي د مس خلاف هیڅ خبر هم نشي کولای د مس خلاف منافقان به منځونه کول عبد الله ابن ابي بکر په اول شب کې به منځله ولاړ ځکه مس کې څه امتحان خو نه دی کنه که سړی به ودسه مدري کې چاته څه پته دی به وداسه کې راګه به ودسه که څوک سبحانك اللهم وای کنه وای الله پټه خبره ده بس که څوک په پاکو کپړو کې راغلی که څوک کې سپلو غلا راغلی بوټان غلا کوي څه پته دی موږ گزار دی کنه دی یعنی به موږ کو نه د غل پته لګي نه د موږ گزار پته لګي بس دې ټول خلک دې موږ نه کوي دا بیا په میدان کې پته لګي د انسان د گفتگو نه پته لګي نو په معاشره مسلمانانو کې د اسلام خلاف دومره لوی پروپاګاندا منافقان او بیمان خلکو کړی دا چې موږ خلکو ذهنونو ته خبره دام را ورغورځولې ده چې موږ بالکل ځینې خبرو اورېدلو ته تیار نه یو بالکل اسلامي نظام د اسلامي حکومت د اسلامي خلافت خبره موږ وکړلو دا خلکو ذهنونه برا هوا دا خبره بس نه بس منځونه او د سونو خبرې کوي او ذکر فکر خبرې کوي پلان لمنه جوړ کوي او ګول نستور جوړ کوي بدا شریعت ته او دا دین دی بس دا د مسلمانانو کو طاهره دیو جن مسلمانانو قرآن او حدیث کتل پکار دي چې موږ د منافقانو پیژنو چې منافقان څوک دي دا سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت په زمانه کې منافقانو وکولو د نبی علیه السلام سره ټول منافقانو سره منځ وکړلو ادرې سو کسان چې تل کنه د نبی علیه السلام په امامت کې منځ کړي لکه مونږ کله کله وایو کنه چې ټول مشکلاتو حل منځ دی داخله خو مشکل طرف ته لاړل ګورې مشکلات حل دی چې کله دنه انسان کې ایمانی اول ایمان خبره ده اب ایمان ځکه منځ مو سره سوا نه کړل دا لاړل مرتدین لاړل مرتد شول به مسلمانانو دا سوچ شره دا خلکو دا وسو وایو دا مسلمانان دي که مرتد دي وس هغه زمانہ کې په خپل ملک کې مسلمانان د دې متعلق اختلاف راغی د مسلمانانو نو یا الله تعالی ورته قرآن شریف ویلي فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا د دې متعلق دوه ډلې کېږي مدا منافقان بې ایمانه دي اسمه ځینې خلک دا مسلمانان دي مسلمانان دي او چا چې مرتدین دي دا کافر شول الله فرمایي د متعلق اندو درای نه دي پکار یو راي پکار دا بې ایمانه دي منافقان دي ولیکن سرنا ایمان نشته بر المنافقان رال المدینه ته واپس رال او بنو سلمہ او بنو حارث پاتې شول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل جنگی تیاری شروع کړل نبی علیہ السلام د مسلمانانو شاچوا دا د احد غر طرف ته مدینه ته مخوا او د دشمن شاچرا دا به مدینه ته او احد ته مخوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د احد په میدان کې د مسلمانانو پړا وګرځو هغه ځای ته یو ځای کې ناس تو سارمو چې وکړلو نبی علیہ السلام مسلمانانو ته چاته لنډلار معلومه را چور شو ځکه کاسنه چیمګه په دلار باندې راتاو کیم په دې باندې پاس اور نه ولی یو صحابه پاس الله رسول ما تعالی معلومه ده او نبی علیہ السلام بالکل په لنډلار باندې راوستلو او دغل تبه د یو
منافق مسلمان باغو دا کجورو باغ وسم شته دی دا چې کوم غونډې باندې دا 50 کسانو د ګروپ ناس هغې نه چې وګورې بلکل نرخاته طرف ته بالکل قسم د کجورو باغ دی نبی علیہ السلام په دې کې دمه کړې وه پړاو یې غورځولی د دې باغ بیا مالکو یو منافق مسلمانو او هغه د خولې نه ګډې وډې خبرې په دې کې وخت کې ایستلې زما په باغ کې به څوک نه راځي او زما په باغ کې د پیغمبر صاحب چې راځي مسلمان نه راځي مسلمانان ورته لږه خوله خو سمه خوځه وه دا څه کوې ته نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو رویه وکتله چې مړ کوي پیغمبر صاحب یې خبردار ول څوک ورته څه ونه وایي دې خو اوس نه مجاهدین منع کولی شي نه به خپله جهاد کولی شي او مسلمانان په دې باغ کې تېرېدلو ته هم نه پرېږدي په دې باغ کې زما نه ځئ تاسو بهرحال نبی علیه السلام ورته پرېږدوئ بس همداسې هم نشي راایسارولی بیا چې راووتل د ټولو نه ښکلی ځای په جهادي میدان کې په احد کې مسلمانانو ته میلاو شو غر طرف ته شا شا طرف نه به دشمن نشو راتللی او که مسلمان دی غر طرف ته تختی نو کافر دلته رانیولی هم نشي مسلمانانو ډېره فایده پکې وه نبی علیه السلام چې نقشه وکتله نو د مکې د مسلمانانو ګس طرف ته یو غر غونتی دی جبل رمات ورته ویلی شي اوس هم دقه نوم دی هلته داسې غونډۍ غوندې د غټ غر نه د احد د غر بچی به ورته ووایو د احد د غر نه لږ دې خوا په فاصله کې دی خاص فاصله ده د احد د غر نه دې خوا دی د مجاهدینو ګس طرف ته دغه جبل رمات راتللو نبی علیه الصلاة والسلام 50 کسان صحابه کرامو ډله جوړه کړه 50 کسان صحابه کرام ورته ویل تاسو په دې غونډۍ باندې په دې غر جبل رمات باندې بناسئ کنډو غوندې و ویل په دې بناسئ غشي ولا ورکړل دا ټول غشو والا خلک او نبی علیه الصلاة والسلام ورته نصیحت وکړو ډېر مضبوط خبرې ورته وکړې مضبوط نصیحت یې ورته وکړو ویل په دې ځای باندې د ناستې مطلب دا دی چې څوک په موږ پسې راځي نو په دې غشو باندې به یې ولی چې په موږ پسې څوک دې خوا راوار په دې طرف څوک راپسې رانشي د دې طرف حفاظت په تاسو کوئ او دا بالکل خلکو ته پته وه چې که مونږ په دې غر باندې په دې غونډۍ باندې څوک ناست دي همونږ دوی په خوا تېرېږو یو سړی به هم رانه جمدی دوی نه تېر نه شي به 50 کسانو غشې ویشتل نو په دې طرف هغه وخته پورې څوک نه راتلل چې جنګ لا نه و شروع شوی او بیا یې ورته وویلو که مونږ وګټله هم به نه راښکته کېږئ دلته به ناست یې نبی علیه السلام ټولو ته هدایت ورکړل او که مونږ وبیلله او داسې مو وبیلله چې زمونږ خوا د بخاري په روایت کې راځي چې زمونږ غوښې مارغانو ویوړلې مونږ په دې میدان کې غوښې پراته یو او زمونږ مارغان راځي زمونږ غوښې خوري بیا به هم نه راکوزېږي دې ځای دلته به ناست بالکل به نه راخوځېږئ او نبی علیه الصلاة والسلام تو فرمایل ویل چې ما در پسې څوک نه راګلېږلي حق پورې به دلته یې تاسو دا د نبي صلی الله علیه وسلم دې 50 کسانو ته هدایات ورکړل او بیا نبی علیه الصلاة والسلام 50 کسان دلته کېنول دې ښه مضبوطې خبرې وکړې هدایات یې ورته ورکړل او بیا د احد په میدان کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا په خپل منځ کې مجاهدین تقسیم کړل بیا سه خی طرف ګس طرف ته چې کوم د احد د مجاهدینو نورخاته طرف و او خی طرف ګس طرف ته دې طرف ته سه مجاهدین کړل سه ګس طرف ته کړل سه خی طرف ته کړل او سه د مقدمه الجيش وی دا څومره بهادر ځوانان تکړه وو دا نبی علیہ السلام په اولي صفونو کې ودرول د هر چا خپل ځای ورکړلو چې کوم تکړه ځوانانو زاو هغه بدني لحاظ سره تکړه وو نو جوانانو جهاد جذبه ډېره ځوانه وه هغه بالکل نبی علیه الصلاة والسلام په اولني صفونو کې دا ودرول ګوره دا ډېر هغه وخت و چې په مسلمانانو باندې ډېر زیات تکلیف و 300 کسان لاړل دومره لوی دشمن دی او هغوی هم دا مره مسلح راغلی انتقامي کارروایي به کي دنه هم بنو سلمه او بنو حارث خو بیا ټیک شولو
دا په دې مشکل حالاتو کې نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ډېر لوی د استقامت نه کار واغستلو. بیا هغه طرف ته چې دی کم کافر راغلی د ابو سفیان په قیادت کې راغلی، نو ابو سفیان د هغې قیادت سنبال کړلو او هغه هم خپل فوج تقسیم کړلو. دا خلک هم د جنگ ماهر خلک وو، په خپله دی د مجاهد د کافرو د لشکر د مشرو ابو سفیان، او ښځه هندۍ راغلې وه، هغه د ښځو مشره وه، ښځې مسر راغلې وې. د ښځو مشري ښځه کوله، د سړو مشري ده کوله ابو سفیان کوله. او دا هم خپل فوج چې دی او دا لشکر دی تقسیم کړلو، د مسلمانانو خلاف سببندي ابو سفیان هم وکړله، او دوی هم په ډېر جوش کې وو، په انتقامي جوش کې دوی وو. څه کار یې سفیان ابن امیه ته حواله کړو، څه دغه ته عبدالله ابن ربیع ته حواله کړو، مختلف چې کوم د سره خلک راغلي وو دې ته کارونه حواله کړل. دا دسته بستا په هغه کې، دا دسته بستا په دغه کې وي. دوی هم خپل کارونه تقسیم کړل، او مسلمانان او کافر د هفتې ورځ ده د جمعې سحر شولو، مسلمانان او بیا کافر یو بل ته آمنا سامنا بالکل سببندي وشوله، جنگي سازو سامان بالکل تیار شولو. او هغه به داسې بټنو جنگ نه به لاس په لاس به جنگ و، خلکو یو بل پیژندل چې دا پلانکی دی، دا پلانکی دی، دا پلانکی دی، بالکل یو بل پسې ورتلل به. یعنې د خلکو په لاس کې به تورې و ټوپک نه چې واره ډس کوي، لاس کې به غشي و، نیزې به و، لاس په لاس به غیږه په غیږه به ورتلل. داسې جنګ په هغه زمانه کې د کفر خلاف و. نو دا ډېر مضبوط ایمانونو والا خلک وو، صحابه کرامو چې د غرونو غوندې هلته ولاړو. بیا د مسلمانانو د هغوی په خپل منځ کې د جنگ آغاز شوی دی. د جنگ په آغاز کې بیا الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړې وه، او کافر په تیښته باندې شو. ځکه الله تعالی رسول ویل ما خوب کتلی دی، موږ له به الله تعالی په احد په میدان کې فتح راکوي به. نبی علیه السلام خوب کتلی، نو الله پاک مسلمانانو ته د احد په میدان کې فتح ورکړې وه. خو بیا د مسلمانانو د نبی علیه السلام د حکم د خلاف ورزۍ په وجه باندې حالات بیا تبدیل شو. نو په دې کې زموږ دپاره یو حکمت خبره ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم د احکاماتو د هغه د حکمونو د الله پاک د حکمونو د احکاماتو پابندي پکار ده، ورنه مسلمان به بیا د خیر سره د شر سره مخامخ کېږي. د احد په دې واقعاتو کې زموږ دپاره ډېر لوی عبرت والا خبرې دي. نو الله پاک دې موږ ټولو مسلمانانو لره د نبي صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل را نصیب کړي، او زموږ د ژوند نه د الله پاک ټول خلاف ورزۍ د سنت رسول ختم کړي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا